الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و عزتمندو، اللہ جل شانہ قرآن کی د جہاد بارے کی ډیر آیاتونه نازل کړي، او مسلمان د دې خبر نه خبر دی چې الله جل شانہ انسان لا په جهاد باندې څومره لوی فضیلت او مقام ورکړي. محترم و عزتمندو، نن مسلمان د کافر طرف نه په ظلم کې اخته دی. کافر ظالم دی، مسلمان مظلوم دی، او مسلمان د کافر د ظلم مرګتیا کوي. مسلمان د کافر تعاون کوي. په کوم اصول سره؟ عزتمند هغه دا چې موږ له علماء کرام بار بار فرمایي چې تاسو د کفارو سره بایکاټ وکړئ، د دوی سیزونه ما اخلئ. نن کماو د کافر یو سیز په 10 روپے واخلو، په دغه 10 روپو کې محترم مونږ یو یا 2 روپے دا کافر لا فائدہ ورکو، او کافر په هغه پیسو باندې بیا د مسلمان په خلاف باندې اسلحه اخلي، مسلمان وجني، مسلمان شهید کوي. عزتمندو، مونږ له پکار ده چې مونږ د کافرو سره بایکاټ وکړو، د دوی هر سیز مونږ نه اخلو. او هغه خلک چې د کفارو سره تعاون کوي، مرګتیا کوي، د هغوی سره هم بایکاټ وکړو، د هغوی سیزونه هم نه اخلو. که مونږ او تاسو بایکاټ نه کوو، مونږ د کافرو سره دغه بایکاټ نه ختمو، نو عزتمندو داسې شوه لکه چې ته مسلمان له لګیایې او په خپلو پیسو یې ته د ده په خلاف اسلحه اخلي او مسلمان به شهید کوي. عزتمندو، نن فلسطین کې مسلمانان په هغوی باندې څومره بمبارانې وشو، په هغوی د کافر طرف نه ظلم او زیاتی دي. مونږ مسلمان له پکار ده چې مونږ اتحاد وکړو، مونږ د دغه کافرو په خلاف وجنګېږو. که هغه جهاد په تورې سره وي، که هغه جهاد په ټوپک سره وي، که هغه جهاد په خولې سره وي، که هغه جهاد د سوشل میډیا په طریقې باندې. ځکه جناب رسول الله فرمایي: المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله. جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې د مسلمان مثال خو د یو بدن په شان دی، د یو سړی په شان دی چې کله د هغه په سترګه کې خوب وي، نو د ټول بدن د هغې څخه بې ارامه وي، بې سکونه وي. محترمو، مونږ ټول مسلمانان یو یو، د یو انسان په شان حیثیت لرو. نو پکار ده چې کله په مونږ کې په یو مسلمان تکلیف وي، په یو مسلمان ظلم زیاتی وي د کافر طرف نه، نو مسلمان له پکار ده بیا چې د مسلمان سره ودرېږي، مسلمان له تسلي ورکړي، د مسلمان سره مدد وکړي، تعاون وکړي، او د هغه ظالم په خلاف جنگ او جهاد وکړي، کم ظالم چې په مسلمان باندې ظلم او زیاتی کوي. محترمو، الله قرآن کې فرمایي: انما المؤمنون اخوه. الله قرآن کې دا فرمایي چې مؤمنان ورونه دي. نن مسلمان دا آیات نه دا اوریدلی. نن مسلمان په کم غفلت کې مبتلا دی چې د جناب رسول الله ورکې حدیث هیر دي، دنه د الله جل شانو آیات مبارکات دنه هیر دي. که چېرته په دغه مسلمان تکلیف راغی، آیا دا مسلمان بیا د تکلیف په وخت کې چا له اوازونه کوي؟ نن د فلسطین مؤمنان خویندې میندې هغه په تکلیف کې مبتلا دي. هغه زمونږ نه ده تعاون اپیل کوي، هغه د مونږ نه امداد غواړي. او مسلمان په خپل کور کې په ډولو باجو لګیا دی، مسلمان په خپل کور کې په هیڅ په عشرت کې مبتلا دی. د هغه مسلمانانو غم فکر نشته، د هغه مسلمانانو سره د غم درازي نشته، هغه مسلمانانو تسلی ورکول نشته. باوجود د دې چې موږ له خپله چې په مسلمانانو ظلم زیاتی کوي، فلانی ملکی کوي، اسرائیل لګیا دي په مسلمانانو باندې زیاتی کوي، ظلمونه کوي. نو پکار د مسلمانان اول خدا پکار ده چې موږ د هغوی سره جهاد وکړو، د مسلمانانو په
طرف باندې ودرېږو د کافر سره وجنګېږو خو چې کله موږ دومره بزدله شو د موږ دومره وس نشته د موږ سره د جهاد کولو گنجائش نشته موږ بزدله یو نو په کار د مسلمان له بیا چې بیا دغو خلکو سره بایکاټ وکړي د دوی مصنوعي څیزونه نه اخلي د دوی یو څیز هم نه اخلي دا دپاره چې د موږ او تاسو د پیسې د مسلمان په خلاف ونه لګېږي که موږ او تاسو د کافر څیزونه اخلو نو محترمو دغه فائدہ هغه خلکو له رسیږي او هغه خلک بیا زموږ د مسلمان ورور په خلاف اسلحې اخلي او مسلمان به شهید کوي نو محترم مسلمانانو وروڼو په کار د موږ تاسو له چې موږ دغه فلسطینیانو سره فکر وکړو په زړه کې غم واچو ځان له او کم سے کم دغو خلکو له دعاګانې کوو په دعاګانو کې یاد لرو چې الله جل شانه دغه فلسطینیانو له د دغه ظلم نجات او خلاصۍ ور نصیب کړي الله جل شانه دغه کافر په خلاف دغه مؤمنانو لره فتح ور نصیب کړي او الله جل شانه دغه يهود او نصارا الله جل شانه داسې غر کې دی لکه څنګه چې الله جل شانه فرعونیان تبا کړي نن محترمو د مسجد اقصی هغه مبارک ځمکه موږ له فریاد کوي نن عزتمندو د فلسطینیانو د شهیدانو